اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمال اسلام عزت مند مسلمانان رونو، اللہ رب کائنات عز وجل سر زما پا کامل ایمان خوشحالہ کا د ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند میاشت شروع ده. دویمه عشره د مغفرت ده. الله تبارک و تعالی خپل بندگانو ته مغفرت کی پدې روانو لس ورځو کې کم 10 چې زه کوم هغه د هغه ظلمو د پاره چې د هغوی په ودونو کې رکاوټ وي، هغه زنانو د پاره جنکو د پاره چې د هغې په ودونو کې رکاوټ وي، او هغه په روانو 10 ورځو کې چې په هره شپه باندې د ماسخوتن د تراوو نه پس 12 رکعاته نفل لمونځو کې او د 2 رکعاتو نفل نیت تړي، په یو رکعت کې یو کرت قل هو الله احد صورت وي، په دویم کې یو ځل وي 2 رکعاتو کې، بیا د 2 رکعاتو نفل نیتو کې بیا 2 رکعاته په هغه طریقو کې حتی دا چې 12 رکعاته برابر کی، او 12 رکعاته چې کله برابر شي نو په خپل ځای باندې به ناست وي، 100 کرتې بعد درود پاک وي. د مانځه درود ابراهیمی به 100 کرتې وي، او بیا به د هغې ثواب د 12 رکعاتو ثواب او دغه درود شریف ثواب به حضور پاک علیہ السلام روح ته به ثواب وربخي. محبوب علیہ السلام فرمایي چې کوم نوجوان ځوان زلمی دا نفل په دغه طریقه باندې وکړل، یا یو زنانه ده او د هغې د رشتې اسباب نه برابریږي، په دغه طریقه باندې وکړل دا نفل، الله تبارک و تعالی په دې را روان کال کې به غیبی د هغې د رشتې اسباب برابر شي، او خدای پاک به مولا کریم باغی باندې رحم وکړي، او غیبی به د رشتې اسباب برابر شي. نو دې روانو 10 ورځو کې دغه عمل پکار دی، دغه رکعتونه 12 پکار دی، او د هغې سره 100 کرتې درود پاک یعنی 100 مرتبه درود پاک ویل پکار دی. انشاءاللہ العزیز سبا د ماہ رمضان برکت شي، سبا د نفلونو برکت شي، سبا د درود شریف برکت شي. الله کریم با د دغه نفلونو په برکت باندې د درود پاک په برکت باندې با رشتہ کې چې کوم نقصانات وي رکاوټ وي به الله تبارک وتعالی ختم کړي. الله کریم د تمام ځوانانو په ځوانو باندې خپل رحم او کرم وکړي. د هغه تور سرو بیبیانو چې په کورونو کې ناستې دي الله دې ورباندې خپل فضل او احسان وکړي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.